دغه دین کې ټول نه پیرانه اولنې ضروری شی هغه عقیده ده. عقیده ویل کېږي د شتا اول په دې باندې ځان پوي. عقیده په لغت کې ویل کېږي ګانډه ده. دا غوټه کپڑا ګانډه کې یا پلاستیک ګانډه کې د چې کوم ګانډه استعمالېږي دا ګانډه ته عقیده ویل کېږي په لغت کې. او په اصطلاح کې ویل کېږي عقیده د زړه پوخ یقین ده چې تا په زړه کې پوخ یقین د کوم خبرې وي هغه ته ویل کېږي عقیده. او زما عزتمندو په دې کې ټول نه پلانې شایدای په عقیده کې د الله تبارک وتعالى په ذات باندې ایمان راوړل او لسی ایمان راوړل چې کوم په سورۃ اخلاص کې الله تبارک وتعالى بیان کړی دی قل هو الله احد. اے پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام ته دا خبره او فرمایا دا خبره وکا چې هغه الله یو دی. الله پاک دعا او درې نه دی لکه څنګه د عیسایانو عقیده ده. د عیسایانو عقیده ده چې خدایان درې دي، یو الله دی، یو مریم علیه السلام او یو عیسی علیه السلام. هغه عقیده ده. دا شان د هندوانو د عقیده ده. هندوانو ګوره الله منی، هندوان دی الله نه انکار نه کوي. هغه ته پته چې یو ذات ته الله چې ټول کائنات چلوي، ټول نظام چلوي. خو هغه اسره عقیده ده چې کوم دغه واړه دي هغه کوم لاسونه باندې خپل جوړ کړی دي وې دې تم الله پاک په دنیا کې ډیوټي لګولې ده. دغه هم ډیوټي ده، دوم دی الله وزیران دي، نعوذ بالله من ذلک، دی الله سره شریک دي. نو دام فاسد عقیده ده. دا شان دي بعض خلک تیر شوی دي چې هغه عزیر علیه السلام ته نعوذ بالله من ذلک د الله زوی ویل چې عزیر علیه السلام د الله زوی. دام فاسد او غلطه عقیده ده. نو الله تبارک وتعالى احد ذات دی، دوا او درې نه بلکې صرف او صرف یو دی. الله الصمد، الله تبارک وتعالى بے نیاز دی، د چا پروا نه کوي. که یو سړی وي چې زه د الله بندگی نه کوم، د الله عبادت نه کوم، نو الله پاک بے نیاز بادشاہ دی. الله پاک اطاعت د عبادت ته محتاج نه دی. حضرت موسی علیہ السلام الله تعالی عرض کوي وی الله تبارک وتعالى کله ټول مخلوق څومره چې مخلوقات دي دغه ټول اتا نافرمانه شي، اتا نافرمانی وکي، نه الله پاک ته وسره څوکي. نو الله تبارک وتعالى هغه موسی علیہ السلام ته جواب کوي اے موسی زما داسې مخلوق شته دی چې دا څومره کائنات ته څومره مخلوقات دي څومره دنیا ده ټول په وکړه باندې تیر کی. اوس لږ سړی سوچ وکړي دغه خبره ته چې د دنیا د موږ تاسو په نظر کې څومره غټه ده. موږ تاسو ته یو جرب څومره غټ دی شي چې دا غیب یو جرب باندې موږ د مسلمان وینه ته یو غټه خبره درته شي. دا ازمکه ورته ډیره قیمتي دی شي. موږ ته یو جرب زمکا په یو جرب په یو فوټ زمکا باندې موږ د مسلمان وینا ته یو. ما عزتمند د دنیا قسم ته کوم د دنیا هیڅ شی نه دی. الله پاک ته دغه یقین چې دنیا ته شی نه دی دغه خبره دی. الله ما زړه تم کوزه کوي تاسو ته الله کوزه کوي. ایمان می ډیر کمزور دی، اعمال می ډیر کمزوري دي. یقینو کا دنیا ته ډېر سوچ فکر وړایم. لږ وخت شولو د دنیا ته داسې سوچ وړایم چې د دنیا په کائناتو کې سره پته نه لګېږي چې دا ځای ته شي. دغه موږ چې کوم ازمکه ده د ټول ازمکه په کائناتو کې داسې حیثیت ته لکه هغه کمره کې میر رڼا رانه وځي هغه ذرات په هوا کې وي لیدلې وي چې کله میر کمرې ته رانه وځي کمره کې تیاره وي نو په هغه هوا کې داسې وړه وړه ذرات خوځېږي را خوځېږي چې سړی پوکې ویرږي په پوکې باندې ټول وخوځېږي. یقینو که زما عزتمند د دنیا حیثیت هم په کائناتو کې دومره دی.
پته هم پکې نه لګېږي چې کومه یوه پکې مونږ وله ده په کومه کې مونږ ژوند تېروو دغه ځمکې نه غټ غټې سیسټمې او غټې غټې سیارې الله پاک پیدا کړي دې نه ډېرې غټې غټې دي او دا ټول تنه تنها الله تبارک وتعالی چلای نو موسی علیه السلام چې الله نه کله پښتنه دا وکړه الله پاک ته فرمایي چې ما داسې مخلوق شته دی چې هغه مخلوق دغه ټول کائنات د څومره خلق دي د ټول په ون واړې په وګره باندې تیر کی او سړی سوچ وکړي چې مخلوق څومره غټ وي چې دا ټوله دنیا په وګله تیروي نو هغه څومره غټ وي بیا موسی علیه السلام د الله نه پښتنه کوي الله نه عرض کوي یا الله پاک له مخلوق دی چیرته اوس داسې غوڼه چې الله مخلوق پیدا کړی نو هغه مخلوق چې پیدا شوی خو چیرته وي په کوم ځای کې خو وي نو موسی علیه السلام د الله نه پښتنه کوي الله پاک مخلوق چیرته دی الله جل جلاله ته فرمایي اے موسی علیه ما په چراګاه کې اوسېږي سریږي او دا مخلوق یو نه ډېر وي چا چراګاه کې اوسېږي هغه چراګاه وي څومره غټه وي څومره لویه چراګاه وي چې مخلوق به اوسېږي اسې مخلوق چې ټوله دنیا په یوان واړې تیرولی شي بیا موسی علیه السلام عرض کوي یا الله تبارک وتعالی هغه چراګاه چیرته ده الله پاک ته فرمایي اے موسی هغه ما په علم کې ده اما ته پته چې چراګاه چیرته نو زما عزتمند الله جل جلاله بے نیاز دی لم یلد ولم یولد یا الله تبارک وتعالی نه پیدا شوی دی چانه او نه دی الله پاک نه څوک پیدا کیږي یعنی نه دی الله پاک مور او پلار شته او نه بچی شته ساده الفاظ تاسو ته استعمال کړئ الله پاک بچی نشته او نه مور او پلار شته دا عقیده اعظم عزتمند او نه دی الله پاک همسر څوک شته دی الله پاک مقابله څوک نشته دی اوس دا عقیده مضبوطه جوړول پکار دي یو سړی دا عقیده نه وي صحیح دا عقیده درسته نه وي نو اوس کله سړی هر څومره حجونه کوي سړی هر څومره ذکر اذکار کوي منځونه کوي څومره عبادت کوي ټول عبادت اسه عباس دي فضول دي د عقیده مثال د عبادت لپاره داسې لکه څنګه د یو بلډینګ لپاره د بنیاد ضرورت وي دغه شان د اعمالو قبلېدو لپاره د عقیدې ضرورت وي چې عقیده درسته وي صحیح وي نو تا اعمال وي د الله په نسبت باندې قبلېږي او کته عقیده درسته نه وي خراب وي غلط عقیده وي نو کار څومره دینداري کارونه کوي هر څومره کارونه کوي هغه خو کارونه اجر او ثواب به نه ملوي اوسلان مثال ته بیانوم عزتمند موجوده حالاتو کې په فلسطین کې په مسلمانانو ظلمونه خډیر شو دي هغه ظلمونو هغه فلسطینیان ډیر زیات په تکلیف کړي اوس یو لپاره موږ مسلمانانو چاندا غونډو بازارونو کې او غونډام کړل جمعهتونو کې غونډا کړل هغه لپاره دا شان د انګريزانو هم ډیر داسې خلک شته چې فلسطین د خلکو سره همدردي او غیر مسلمه وو او خپل فندونه یې هغه ته ورکړل خو لیکن په دغه فندونو باندې مسلمان ته اجر او ثواب ملويږي ځکه چې د الله په ذات باندې یقین صحیح ده عقیده درسته ده او چې کوم کفار دي کوم غیر مسلم دي هغه کوم فندونه ورکړل هغه فندونو باندې دغه ته اجر او ثواب نه ملويږي نو ته جنت په باندې ملويږي البته وا خبره شته دی علماء نن دا څه اوریدلې دي چې کوم کفار مسلمانانو سره امداد کوي یا ښه کارونه کوي ناغو ته فائدہ در رسیږي چې ګوره جهنم خو ډېر غټ جهنم دی او په جهنم کې هم درجې دي لکه څنګه په جنت کې درجې داسې په جهنم کې هم درجې دي لکه څنګه یو سړی څومره نیک اعمال کړي هغه مطابق ته په جنت کې درجې ملويږي دا شان د کوم کفار دي کفار ته د خپل کفر په بنا باندې هغه بنیاد باندې په جهنم کې زینه ملويږي یو سړی په کفر کې زیات وي غټ کافر وي او جهنم کې سخت ځای کې وي یو کافر داسې چې هغه کافر خو وي خو مسلمانانو ته ضرر نه رسولای مسلمانانو ته تکلیف نه رسولای نو په جهنم کې خو په جهنم کې له کمزوري ځای کې وي عذاب او تکم ټول کافرانو ته یو رنګ عذاب نه وي بلکې کفار ته مختلف قسم عذابونه ملويږي چاته سخت عذاب وي چاته کم عذاب وي ابو طالب د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ترای
د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره انتهایی مینا محبت ډیر مینا محبت یې وسراو او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدد هم کولو. یو عجیبه واقعه ده، ابو طالب ته یو پیرا کفار را جمع شول، کفار را غونډ شول، ابو طالب سره خبره کوله. وای ابو طالب داسې چل دی چې ته دا وریاره پوهې کړې چې دغه وریاره زموږ د خدایانو پسې زموږ د بوتانو پسې بد رد نه وي، که پوهېولی شي ښه پخه او که نه شي پوهېولی نو مهرباني وکړه ته ترېنه لاس واخله، ته ترېنه سایډ ته شه، مونږ ته یې بس پرېږده. بیا ابو طالب ورځي پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته، پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته جړا کې وې وریاره دا کفار مال راغلي ما ته داسې خبره وکړله چې ته د خپلې خبرې نه واوړه او که خپلې خبرې نه واوړې نو بس بیا ما ته دا خبره کړې ده چې خپل وریاره نه لاس واخله. ډېره سخته خبره زما عزتمند پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي وای ابو طالب ای تر کداغه کفار ما ته په یو لاس کې میر کې دی او بل لاس کې ارته سپوږمۍ کې زه بیا د خپل خبرې نه وانه وړم، زه خپل خبره کوم، البته تر تا د تکلیف ته نو تا ته اجازه ته ما طرف خبره نه ده. او دا خبره پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام په جړا کې کې اسنه چې داسې ابو طالب پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته تسلی ورکوي اے وریاره تر کومه پورې چې زه ژوندی وم زه به تا امداد کوم، زه به تا مدد کوم. خو لیکن زما عزتمند عقیده یې درسته نه وه. ګوره پیغمبر سره یې مینه محبت شته. په هغه وختونو کې چې کوم وختونو کې مسلمانان وډارېدل په خپل ایمان ښکاره کېدو باندې، په هغه ټیم کې ابو طالب د کفارو مخې ته د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام مدد یې کړی دی. او دا څومره غټ کار دی، خو لیکن عقیده یې درسته نه وه، د الله په ذات باندې ایمان را نه وړلو نو زما عزتمندو جهنم ته لاړو. اوس دا زموږ عقیده زما عزتمندو چې کم کس ایمان را نه وړي هغه که هر څومره هم ښه سړی وي خو چې ایمان یې نه وي راوړی هغه ځای به جهنم وي. او بل زما عزتمندو دا حدیث مبارک دی، ابو طالب ته په جهنم کې ټول نه کمه سزا ملاویږي. دا خبره چې زه ځان نه کوم، دا تاسو ټولو مشرانو مو اورېدلې ده. کله چې ابو طالب وفات شول، دا ټکه وفات د ادب په دا وجه استعمالوي چې د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت او د پیغمبر علیه السلام مدد یې کړی ډېر. چې کله وفات کېدو پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام ته فرمایي وای اے تر ما ته په غوږ کې پټه کلمه وایه یا خالی، بس صرف ما ته وایه چې قیامت پر ورځ په باندې گواهی ورکړم چې الله په دربار کې به زه خبر او کوم چې الله پاک د ما ته پټه په غوږ کې کلمه ویلې و. ابو طالب ته یې وای اے وریاره کچیر دغه خلکو ډار نه یا خلک ما سره بیا خبرې کوي چې جهنم دې ور نه وډار شولو نو دوی ما سره بیا کیسې کوي وای وریاره کما ما سره دغه خلکو کیسې نه کول نو ما وې تاسو یې خکړه وای ما وې دا کلمه ویلا وای. بهرحال چې کله وفات کیږي، وفات شول، وفات نه بعد پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام خپل لعاب راخلی او ابو طالب په بدن باندې مګي د پاره د دې چې جهنم ور به باندې اثرونه کې جهنم کې ته تکلیف نه وي. او بیا حدیث مبارک کې راځي چې ابو طالب ته ټول ناکامه سزا ملاويږي چې هغه ته د ور پانی په خپل کې اچولې شوی وي او د هغه د ګرمایش ته وجه نه وي دماغ پټ کیږي، نو کومه سزا وي. ګوره زما عزتمند د ارڅمره چې نیک ارڅمره ښه کار نه وکړل خو لیکن عقیده درسته نه وځي جهنم شولو. نو دا موږ تاسو عقیده ده. اوس نن سبا زما عزتمند بعض خلک لشته دی زیوا پر خپل یو کس را ناسوم ډیر خبره ده او ما ته خبره وکړه چې مینا محبت د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره صرف مینا محبت کافی نه چې صرف مینا محبت باندې اکتفا وکړي، بلکې مینا محبت سره سره عملی زندگی ډیره ضروری ده. د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام چې کومه طریقې موږ تخیلي اپ خپل ژوندۍ کې راوستل د ضروری دي. نو مو د مثال دا خبره او مثال کې متول مجبور ابو طالب د پیغمبر علیه السلام سره څومره مینه محبت وو خو لیکن جهنم یې ځای شول په سوا ځمانه چې پیغمبر علیه السلام خبره ونه منله. نو ماته کې وای ما دا خبره بیا ونه کې مونږه ابو طالب پټ ایمان راوړی وو.
نو پټ ایمان کم ځای کې راوړی وو. موږ خو احادیث ویلي دي، احادیث هم کتلي دي، موږ خو په هغې باندې ایمان دی. نو بیا یې ما ته کې وایي ګوره قرآن عظیم الشان کې دا خبره شته چې د کفارو نه نه عذاب کمیږي او د ابو طالب نه چې کم دی عذاب کم دی. نو معلومه شوله چې دا مسلمان و. ما الله ساده سړیا چې ایمان راوړلو نو بیا خو صحابي شولو، نو صحابي څنګه جهنم لا بوځي؟ د یو لپاره د اول نه الله پاک تخفیف د عذاب په دا خبره باندې کړی دی چې هغه د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام دعا مبارک د هغه بدن سره چې په دا وجه وته الله پاک عذاب کم کړی دی. او بل غټه وجه دا چې پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره مینه محبت او د پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره ډېر امداد کړو، په دا وجه الله پاک د هغه لپاره اول نه عذاب کم کړی. دا خبره مې ده پر وکړه چې عذاب مختلف قسمونه دي، ټول پر یو قسم عذاب نه، هر چا پر مختلف عذابونه دي. نو عقیده صحیح ساتل زما عزتمند دا بنیادی شی دی.